ما وی عمر نوم ډېر عجیبه، شان ډېر عجیبه، عظمت ډېر عجیبه. عامر نوم ډېر عجیبه، شان ډېر عجیبه، عظمت ډېر عجیبه. او بیا مې کتل چې ابن امین نوم ډېر عجیبه، شان ډېر عجیبه، چې د یعقوب علیه السلام د سترګو ښکلا وه او د یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام د فراق نه بعد ابن امین له کومه درجه ورکړې وه او بنیامین ته به حضرت یعقوب علیه السلام په کوم نظر کتل او د هغه سره کوم محبت و هغه د قرآن په آیاتونو کې مذکور دی. او بیا مې عمر ته کتل، بیا مې عامر ته کتل. نو عامر همدغه عمر حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه د حمص گورنر جوړ کړو، عامر بن سعید حذیفی. نو حضرت فاروق اعظم دا طریقه وه، 22.5 लाख مربع میل باندې د هغه حکومت و. پاکستان چې قبایل کې لري پورې 3 लाख مربع میل دی، 22.5 लाख مربع میل باندې هغه حکومت کوي او دغه حکومت دوران کې دی ولاقي گورنر یې جوړ کړی دی لکه د حمص چې په هغه وخت کې زموږ د پاکستان برابر و. په دې باندې عامر بن سعید حذیفی دا یې گورنر مقرر کړی دی. فاروق اعظم یو ځل وی زم دا گورنر کوم چې دې څه کوي. قرآن کریم کې ویلي گورنر د جناب محمد رسول الله د قرآن ویلي دی، فاروق اعظم د محمد رسول الله د قرآن ویلي دی. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه وایي چې ما گورنر مقرر کړی دی، ګورم د حالات ګورم چې دا څنګه سړی دی. چې کله حمص ته ورسېدو د حمص ټول خلک یې راجمع کړل، ستاسو گورنر څنګه دی؟ یو سړی راپاڅېدو په ټوله مجمع کې، هغه ورته وایي جناب امیر المؤمنین زمونږ گورنر ډېر عجیبه دی چې ماسخوتن کور ته دننه شي نو د سحر د لمر ختونه مخکې لا دی د کور نه بهر نه دی راوتی. وایي زمونږ داسې عجیبه گورنر دی چې ماسخوتن د لمانځه نه بعد دی کور ته دننه شي د سحر د لمر ختونه مخکې لا دی د کور نه بهر چرې هم نه دی راوتی. نو دا څنګه گورنر دی؟ حضرت فاروق اعظم هغه ته وایي ته کښېنه، ستا په دې خبره به غور کېږي او د دې جواب دا گورنر په خپله باندې درکوي. دویم سړی راپاڅېد ورته وایي امیر المؤمنین زمونږ گورنر ډېر عجیبه دی. ورته ویې ولې څه چلې کړی دی؟ وی امیر المؤمنین چې ماسخوتن دی کله کور ته دننه شي نو تر سهاره پورې بیا مونږه دې په سترګو باندې نه وینو، په هېڅ طریق باندې چاله بیا نه راوځي. ورته ویې ته هم کښېنه، ستا په دې خبره به هم غور کېږي. درېیم راپاڅېد ورته ویې امیر المؤمنین عجیبه گورنر د دا رالېږلی دی چې د میاشتې یو کم 30 ورځې تېرې شي، په 30مه ورځ باندې د سهار نه تر ماښامه پورې دی د کور نه نه راوځي. ماښام راشي تر ماسخوتنه پورې بیا په خپل ټیم باندې کور ته دننه شي. نو په میاشت کې دا یو ورځ دی تقریبا د ورځې 3 حصې چوټي وکړي، یو حصه موږ له راکوي. ورته ویې ته کښېنه، ستا په خبره باندې جواب درکړي. ورته ویې امیر المؤمنین بل سړی راپاڅېد هغه ورته وایي امیر المؤمنین عجیبه گورنر دې رالېږلی دی چې کله ناڅاپه دې داسې وجوړه کېږي بېهوشي پرې راشي نو بیا دې بېهوشه پروت دي، اول چغې وایي بیا بېهوشه پروت دي، بیا کله موږ په ده باندې واچو، کله یو طریقه کوو کله بله طریقه کوو، هغې نه بعد دې راپاڅي. نو دا څنګه گورنر دی چې دومره یېرېږي چې بېهوشي پرې راشي؟ امیر المؤمنین د څلورو واړو خبره واورېده. امیر المؤمنین عمر دی، گورنر عامر دی. عامر یې راوغوښتو ورته ویې راشي د خلکو له خبره کوي، په تا اعتراضات دي، په تا اشکالات دي، د هغې جواب به ورکړې. ځکه ته د جناب محمد رسول الله شاګرد دی، زه هم د جناب محمد رسول الله شاګرد یم. قرآن راته ویلي دي ان الله یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. قرآن د عدل او د احسان حکم کړی دی، د رب کریم پیغمبر د عدل حکم کړی و. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم چې کله وی امام الانبیا موږ سره کوم محبت ساتلی او کوم دین را رسول او د هغې حفاظت زما او ستا ذمهداري ده، تا ته خام حواله شوی دی، پوره د حمص خلک درته حواله شوي دي او د هغې اشکالات دي، د اشکالاتو جواب په تا باندې گورنره ضروري دی. گورنر راغی کېناست، امیر المؤمنین هم ناست دی. سړي ته ویې پاڅه ټولې اعتراض والا هغه راپاڅېد ورته ویې امیر المؤمنین زمونږ عجیبه گورنر دی، وایي زمونږ گورنر سهار د لمر ختونه مخکې چېرته د کور نه دی راوتی. امیر المؤمنین گورنر ته وایي جواب ورکړه. حضرت عامر بن سعید حذیفي هغه ورته څه جواب ورکوي؟ ورته عرض کوي امیر المؤمنین دا خبره د ټولو نه وه، لیکن نن تاسو سوال کړو نو زه به امیر المؤمنین ته
ورته وی څه خبره ده ورته وی امیر المؤمنین زه چې سحر را پاسم زما په کور کې نه خادم شته نه خادمه شته نه مزدور شته نه نوکر شته نه راکره نوکر شته ګورنر ضروري یم کوم به مې ډېره ده خاندان لوی دی دې ټول لا ټوله ورځ زما بیبي هغه د دې خدمت کوي لیکن سحر پر راغلل ما په خپله ذمه باندې ایښي زه سحر ټولو لا اوړه واغلم د ټولې ورځې دپاره بیا په هغې کې خمیر جوړ کړم هغه پکې بیا واغلم چې د هغه نه فارغ شم نو اشراق دپاره اودس چارقام تازه وکړم اشراق وکړم نو بیا دې قوم ته تر ماسخوتنه پورې ناست د دې مسایل اورم امیر المؤمنین د سترګو نه اوښکې روانې شوې ورته وی आवाज کوي پروردګار رب ته आवाज کوي زما پروردګار ما سره ډېر غم و چې زما فراست څنګه غلط شو زه خود محمد رسول الله شاګرد یم دویم کس ته وایي که دې خپل اعتراض وایه هغه ورته وایي امیر المؤمنین ډېر حیران یم زموږ عجیبه ګورنر دی چې ماسخوتن کور ته تګ نشي تر سهاره پورې موږ دې چرې په سترګو باندې نه دی لیدلی امیر المؤمنین داسې حیران کتل ګورنر ته وایي جواب ورکړه حضرت عامر بن سعید خزیمي هغه ورته وایي امیر المؤمنین دا خبره ورته بیان کړه ځکه دا زما او زما د پروردګار په منځ کې راز دی لیکن امیر المؤمنین من يطع الامیر فقد اطاعنی زما محبوب پیغمبر ویلی و چې چا د امیر اطاعت وکړو هغه زما اطاعت وکړو ومن اطاعنی فقد اطاع الله او چا چې زما اطاعت وکړو هغه د پروردګار اعلی اطاعت وکړو ورته وی امیر المؤمنین خبره ډېره عجیبه ده ما روز او شپه په خپلو کې تقسیم کړي دي روز مې کام لا ورکړې ده او شپه مې پروردګار لا ورکړې ده د شپې کله زما د سره راز او نیاز وي کله درته په سجده باندې پروت یم کله ورته ژاړم امیر المؤمنین کله د پروردګار عالم هغه چې راله کوم وخت راکړي کله په دې کې آرام وکړم کله نفلونه وکړم کله قرآن وایم کله الله ته ژاړم او روز مې ټوله دې قام لا ورکړې ده نو امیر المؤمنین ما ته د دې ګناه نشته چې ځکه چې شپه صرف زما د الله دپاره ده امیر المؤمنین سترګو نه بیا اوښکې روانې شوې سوچو کې سر انسان جنان شي چې قرآن ویونکو کوم شان د قرآن ویونکو کوم عظمت وکړي زموږ هم ګورنران راکړي زموږ صحابه کې وایي چې چور راغلی و عبدالعلي خان نو هغه وایي ګنده خلک خطر پابندي شوه جوارګرو باندې پابندي شوه ښځې به بې محرمه نه وځي او داسې ورسره په انډرکلو باندې پابندي شوه څوک به د چا زمینه نه قبضه کوي څوک به بدماشي نه کوي نو گورنر صاحب ورپسې سوال بیا وکړو چې دی لرې کړي دا پرې امن راوړی شي هلته هم گورنر ته وکړو امیر المؤمنین وایي درېیم سړی دی خپل اعتراض وکړي درېیم سړی را پاڅېدو هغه ورته وایي امیر المؤمنین زموږ عجیب گورنر دی پرې میاشت کې یو ورځ دی د سهار نه تر ماښامه پورې موږ له نه راوځي وجه څه ده چې دی نه راوځي امیر المؤمنین گورنر ته وکتل گورنر حضرت عامر حضرت عمر لا جواب ورکوي ورته وی امیر المؤمنین دا خبره زما او زما د رب په منځ کې راز ده لیکن نن به بیان کوم حکم ستاسو دی وی زما دغه یو جوړه ده کومه جوړه چې ما چولې ده بله جوړه زما په کور کې نشته زه د میاشت کې یو ورځ د میاشت اخرنۍ ورځ ما دې لا مقرر کړې ده چې زه دا خپله جوړه ووینځم بیا دا اوچتم نو دا ډېره غټه کپړه ده چې کله بیا دا کلکه وي دا چې نرموم نو د مازدیګر وخت شي تر ماښامه پورې زه ځان فارغ کړم نو ماښام دې له راوځم بیا تر ماسخوتنه پورې د دې مسایلو په حل کې ګرځم د امیر المؤمنین د سترګو نه اوښکې روانې دي د قام د خلکو هم د سترګو نه اوښکې روانې دي چا چې اعتراض کړی دی هغه د سترګو نه اوښکې روانې دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم قرآن راوړی دی هغه قرآن کریم باندې چې د چا عمل وي هغه قرآن
مطابق د چا زندگی وي نو هغه داسې وي لکه زموږ گورنر عامر بن سعید ته وګورئ څلورم کس ته پرې خپل اعتراض وکړه هغه ورته ویل امیر المؤمنین په دې گورنر باندې په میاشت کې یو ځل چټ راشي دی اوجړه کېږي بیا بېهوش راپرېوځي ډېر وخت پورې بېهوش پروت وي امیر المؤمنین گورنر نه تپوس کوي د دې جواب وکړه هغه ورته ویل امیر المؤمنین دا خبره ډېره عجیبه ده اوس هم یېرېږم چې اسنه زه بېهوشه شم ورته وی وجہ سزا ولې بېهوش راځي وی ما ته هغه زمانه را یاد شي چې حضرت خباب مشرکین راغلي او په صلح باندې جوړم کړو ابو جهل ورپسې راغی نور سرداران راغلل چې د صرف دومره وایا چې کاش نن زما په ځای باندې محمد رسول الله رسول الله معاذ الله نو مونږ د امن ذمہ داری درکو ضمانت درکو چې تابع آزاد خباب دا جواب ورکړو او دی وی خباب چې دا جواب ورکړو نو موږ خلکو سره چړې وی او موږ په چاړو باندې دا د بدن نه یو سرمن راونی ستل او دا سره کټ 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 ژوند باندې یو واقعا ولې یو سوچ کړه وستل چې دا بسر د سما وی بیا په بل کس راغی چاړو ور سره د بدن نه به ورل لګه په کټ کټ حرکت یو ورزولا وی هغه ته وی چې وایا چې کاش زما په ځای باندې جناب محمد رسول الله رسول الله امیر المؤمنین ما ته یاد دي چې د خبیب داسې او عجیب ایمان چې هغه به دا جواب ورکړو چې کچاري زه د خپل بچو سره په بسترو کې مسیرو کې پروت یم خوشالي کوم او زما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن کې یو کنه خخه شي به زما د الله په ذات قسم ما ته خپل سولې د وخت جدا کېدل قبول دي لیکن د محمد رسول الله په شان کې غنه را قبول نه ده بیا به یو راتلو دا د نبی سرمنی جدا کولې وې زم باندې کې شریک ما ورته ډېر تاړې والی زم باندې کې شریک ما ډېر تماشا کړی را زباغه کې شریک چې ما د ظلم کې ډېر حساب سره لیکن ما لا ایمان نور اورې د جاهلیت زمانہ وې بیا خلک راغل اتنګي یو وادي اتبل وادي او د حضرت خباب په بدن کې دا ټولې دي غر کې کړې په بل طرف دې وي اسره وې مقاطي خوشالي کړي وانه ماتا چې دا واقعا را یاد شي نو زه وجاړم چې پروردګار څنګه به ما کې د نور لوري سړي پورې مې خندا کړي وا استهزاء کړي وا داخل مې والو او دا په ظلم کې شریک شوی ما امیر المؤمنین په جړا جړا باندې په بڑک بڑک په جړا شو ټول کام جړل امیر المؤمنین ورته وی الاسلام يهدم ما كان قبله چا چې ایمان وروړو نو تیر شوی ټول ګناهونه ورته معاف کی سوچو کې انسان قران کریم مخبل باندې وی چې یريدون ليطفئوا نور الله بافواههم نن ټول کائنات دې بسلې دل چې د الله نور په خپل حقوق باندې ختم کی او دا به طریقه دا به کې سره دا به کې دا د انټرنیټ دنیا ته وګورا په دې روزه کې د موبایل کې صرف فیسبوک کولاو کا بس صرف دا کولاول کار دی یو زمانہ وتاو فیسبوک کولاو کو دا سره به خلک ډېر وږي بس ورکړي او تا هغه کتل یا به په کمنټ ورکړو یا به شیر کړل نن چې ته فیسبوک کولاو کې ټیک ټاک کولاو کې یوټیوب کولاو کې نو کته هغه کوي چې تلاوت قرآن ورپسې د دویم پوسټ د زنا دویم روز به د بربندو خامخا راځي دویم روز به د هغه پلیتو خامخا راځي چې هغې کې ته ګورې انسان په خپل ایمان باندې ویریږي چې ای زما پروردګاره په دې حالاتو کې څنګه بچ کېږي لیکن ایمان بیا بچ کوي الله په دې ځای کې